ورځو کې موږ ته د ډېرو مبارکو هستیانو د ذکر دپاره مهره نصیب دا د الله جل جلاله په رحم او فضل و کرم سره کېدلی. قرآن عظیم الشان کې الله پاک فرمایي څلور عزتمندې میاشتې دي، په 12 میاشتو کې دا څلور میاشتې دا ډېرې بهترینې میاشتې دي. یو میاشت پکې د محرم الحرام ده، دا اسلامي اولنۍ میاشت ده. په دې میاشت کې ډېر لوی لوی واقعات شوي دي. نن چې موږ او تاسو کومې واقعې په بابت کې راجمع شوي یو هغه د امام حسین رضی الله عنه دا څه وړکې هستي نه ده، دا هغه هستي ده چې په هر مونځ کې مونږ په ده باندې درود شریف وایو. سبحان الله. هر مونځ کې مونږ وایو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. آل محمد څوک دی؟ دا د ټولو مسلمانانو زمونږ او ستاسو امامان دي، عظیم الشان قرباني ورکړې ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چاچی مبارکه ام الفضل عباس رضی الله عنه مبارک بیبی ده. هغه یو ځل راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي یا رسول الله علیه السلام ما یو ناشنا خوب کتلی. هغه وی هغه داسې خوب دی چې زه یې ویلی نشم، ډېر د یرې خوب دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی خیر دے خوب بیان کا. مبارک فرمائی خوب می داسې وکتو د شپې ستاسو د بدن مبارک وخه جدا شوي هغه زما لمنې ته او زما غېږې ته راغلې ده. زه ناشنا خوب وینم، حیران یم چې د دې تعبیر به څه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وخاندل، وی د دې خوب کې ډېر ښایسته تعبیر دی. د دې خوب تعبیر دا دی چې زما لور بیبي فاطمه بیبي چې ده د هغې زوی به کېږي او د هغې پرورش چې کېږي نو ستا په غېږه کې به کېږي. او بیا دغه شانتي وشوه چې امام حسین رضی الله عنه مبارک پیدا شو نو د ام الفضل رضی الله تعالی عنها په غېږه کې و. هغې وویل واقعي ده چې د محبوب علیه السلام خبرې هغه دروغ نشي کېدی. یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ملائکه راغله، فرشته راغله. یا رسول الله علیه السلام د امام حسین سره ستا ډېره مینه ده، دی ماشوم وی آو وی دی به ستا امتیان شهیدان کوي او کوم ځای کې به یې شهید کوي هغه خاوره یې وله هم راوړه. نبی علیه السلام هغه خاوره ځان سره کړه. نو ام سلمه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام بیبي ده، حالانکې نورې بیبیانې هم ژوندی وي موجود وي، خو نبی علیه السلام هغه خاوره ام سلمه رضی الله تعالی عنها له ورکړه. دا خاوره ده، دغه ځمکه ده، په دغه ځای کې به زما د انوسۍ ظالمان شهیدان کوي. اوس دې نه د نبي علیه السلام علم هم معلوم شو چې نبی علیه السلام ته دا پته ده چې زما زوی به شهید کېږي، او دا هم ورته پته ده چې دغه وخت کې به زما صرف یوه بیبي هغه ژوندۍ ام سلمه رضی الله تعالی عنها نو خاوره یې هم ځکه هغې ته ورکړه. نورو بیبیانو ته یې ځکه ورنه کړه چې هغه وفات کېدی. د نبي علیه السلام داسې لوی علم دی. کله چې یزید خلافت واغست، بعضې خلک وایي یزید صحابي دی، نو دا صحابي نه دی. 15 هجرۍ کې د خلافت په زور باندې اغستی. دا د عثمان غني رضی الله عنه دورې خلافت د ده پکې پیدایش شوې 15 هجرۍ او 60 هجرۍ کې بیا د خلافت په زور اغستی. 15 کاله عمر یو او ډېر ظالم و. څنګه چې اول خلافت واغستو نو لبید د مدینې منورې حاکم و، هغه ته یې جواب ولېږو وی د امام حسین صاحب نه بیعت واله. 3 لوی صحابه په دغه وخت کې امام حسین، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر رضی الله عنهم اجمعین. وی د دې 3 وانو نه خلافت واله
امام حسین سے بتاول نه انکارو. امام حسین سے دا خبرم کړو د یزید دا شکل صورت دا د خلافت نه دی. هغه دی بدن ته وګوره، بدن ډیر غټ و، ګیره خریلې وه، غټ غټ برید او شرابي فاجر فاسق د ده سره یې بیعت نه کو. هغه خبره وه چې دې ورته سازش جوړ کړو چې دی شهید کړي. امام حسین رضی الله عنه مبارک خپل وطن پرېږدي، مدینه منوره. محدثین فرمایي چې د نبی علیه السلام قبر نه هم راغی، د فاطمې بیبي قبر نه هم راغی، مدینې نه چې هجرت کوو مکې ته. دغه وخت کې به د ده څه حالات او څه کیفیات کوو. نبي علیه السلام ته چې راغلی دی د به خامخا فرمیل چې زه ستا هغه نوسی یم چې مدینې په دې کوڅو کې معلومې کړي دي. زه ستا هغه نوسی یم چې په دې جومات کې به غورځېدم او پاڅېدم، ستا خواله به راتلم او ته به ما ته د منبر نه راکوزېدې. ستا هغه بچی یم نن د مدینې نه ځم چې ستا په اوږو باندې به ګرځېدم. ستا هغه بچی یم چې په مونځ کې به ته په سجده باندې پروت وې او زه به په شا کېناستم، ته به د سجدې نه پاڅېدې. د دوو سجدو په منځ کې چې امام کښېني، بعضې فقها فرمایي وایي د دې وجه دا ده، د دې دوو خطبو په منځ کې چې امام کښېني، وایي د دې وجه دا ده چې نبی علیه الصلاة وسلام به حسنینو کریمینو ته کېناستو دي په دغه وخت کې راغلي. سبحان الله. دوو خطبو منځ کې امام کښېني، هغه طریقه صحابو هم خوښه کړې او تر نن تاریخه پورې دغسې کېږي. بعضې خوارج دا کېناستل نه مني. خو به هر حال دا ټول د حسنینو کریمینو. بیا امام حسین رضی الله عنه د خپلې مور بیبي قبر له تللی. الله دې مونږ بار بار مدینې ته بوځي. نو څنګه چې سړی جنت البقیع ته راشي، برپرېواته طرف ته، مغرب طرف ته، په دې جنت البقیع کې د فاطمې بیبي او د امام حسن رضی الله عنه یو ځای قبرونه دي. دی به د خپلې مور قبر نه راغلی، هغې ته به ویلي چې زه د نبي علیه السلام نوسی یم. خو بهرحال د هغې نه یې هم رخصت راواغستو. مکې معظمې ته چې راغی ډېر غټ عزت یې په مکه کې. مکې خلکو ډېر عزت کو. بیا هم امام حسین صاحب په مکه کې د یزید خلاف سازش نه جوړ کړی چې یاره ځان له یې ډله جوړوله، که نه خلک یې ملګري کېدو. خو دغه د ټوپۍ خلکو به خطونه رالېږل، وایي ته زموږ ملګری شه. اوږد حکایت دی، اوږده قصه د ټولو مفسرینو، محدثینو، مورخینو لیکلې ده او هر چا ته معلومه ده. بل تر زوی ولېږو مسلم رضی الله عنه، هغه په دوکه باندې دغې زناورو شهید کړو. بیا چې امام حسین صاحب لاړو د کربلا په دې میدان کې دا 3 ورځې بیخي لږه تنده وکړي او خوراک هم بل و، خیمې وله هم رانې کړې، سخته ګرمي وه. علي اصغر صاحب د 6 میاشتو هغه یې د ده په غېږه کې شهید کړو. امام حسین رضی الله عنه شهید کړو. محدثین فرمایي وایي د یزید ولې سازش چلوو چې یاره امام حسین صاحب زما بیعت وکړي. وایي دا ځکه وایي ده ته دا پته وه که امام حسین صاحب زه ومنلم، د مدینې او د مکې ټول خلک ما مني، او که ده زما نه انکار وکړو بیا هېڅوک هم ما نه مني. نو هغه وجه وه چې امام حسین صاحب د ده د بیعت نه انکار کړی. امام حسین صاحب که د ده سره بیعت کړی وی، مالونه یې ډېر ورکول، ودونه یې وله کول، جیدادونه یې ورکول، لیکن هغه ته پته وه امام حسین صاحب ته که نن زه د ظالم په لاس بیعت وکړم، سبا به مسلمانان راپاسي او د ظالمانو تابعداري به کوي او بیا به په جواب کوي چې امام حسین صاحب چې د ظالم سره بیعت کړی. همدغه وجه وه چې هغه د ظالم مخالفت وکړو. الله جل جلاله دې د هغو هغه قربانۍ او د هغو هغه مرتبې نورې هم اوچتې کړي. د هغې په برکت او وسیله دې الله پاک په موږ او تاسو ټولو باندې خپل ځان کرم وکړي. زموږ ورور الفقیر ناصر اقبال صاحب، علماء کرام، مولانا عابد صاحب، د نور علماء کرام څومره راغلي، ټولو دا راتګ دې الله په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور وګرځوي. الٰه العالمین زموږ ټول نه رضا شي. وصلی الله تعالی علی